أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة عراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 14 آیات نمبر 120 21 22 23 24 25 26 و آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اسی آیاتونه ډېر دي خو لنډ آیاتونه دي. حضرت موسی علیه السلام قصه چې نو هغه روانه وه. نو کله چې موسی علیه السلام د هغوی سره مقابله وشوله نو موسی علیه السلام چې کومه معجزه پیش کړله یعنو امسا نو د هغوی هغه ټول سوره چې هم ماران د هغوی جوړ کړي ولو کم قول مطابق 1,44,000 ماران د هغه ټولې وخوړلو. بیا یې ورته چې کله واپس لاس کولو هم هغه شانتې لښته چې جوړه شوله څنګه چې مخکې وه. نو دغه جادوګرانو د هغوی ساحرانو ته پته ولګېده چې د جادو کې دا قوت او طاقت نه وي، دا یقینا چې نو هغه امر سماوي دی، یعنی دا د الله پیغمبر دی او دا سم معجزه ده. نو د دغې په وجه باندې القي السحرة ساجدین دغه ټول جادوګران چې نو هغه په سجده کې ارتاو کړی شول. دلته معنی چې نو هغه القیه دی. القیه دا چې نو مجهول صيغه ده، ګر گئے نه ګرا دی گئے، ارتاو شول نه ارتاو کړی شولو. نو حضرات وی د س ارتاو کول نو یو دار چې د الله پاک عظمت زړه ترالو نو د هغې د وجې نه بې ساخته بې اختیاره چې نو هغه په سجده کې پرېوتل. دویم دا چې دوی د حضرت موسی علیه السلام دا دومره لویه معجزه ولیده، نو چې کله دا دومره لویه معجزه یې ولیدله نو دوی بې اختیاره چې نو هغه په سجده کې پرېوتل چې دا سجده چې نو هغه جادو نشي کېدلی، دا د الله د طرف نه څه معجزه او د الله پاک د پیغمبر نښه ده د صداقتو. نو ځکه وایي القي السحرة ساجدین. او دلته یو ورکوټی شانتې سوال واردېږي، دې مخکې په سجده کې پرېوتل نو مخکې ایمان ولې نه راوړو؟ سجده کې چې پرېوتل د هغې نه وروسته بیا وی قالو آمنا برب العالمین. نو مخکې ایمان ولې نه راوړو؟ ځکه ایمان چې دی نو هغه اعلی شیز دی. هسې نه که چېرته دغه ټایم کې روح تللی جو بیا ایمان نه محرومه کېدل. نو جواب یې دا دی چې دوی په سجده کې چې پرېوتي ول نو دا هم د الله تعالی د عظمت د وجې نه پرېوتي ولو. ایمان د دې زړونو ته نو هغه ننوتلو نو ځکه خو دوی په سجده کې پرېوتلو، خو بیا یې د هغې نه وروسته په خولې سره چې نو هغه د ایمان اظهار وکړل او وی قالو آمنا برب العالمین. نو کله چې دوی رب العالمین ووی نو فرعون تفسیر خازن کې لیکلی، نور تفاسیر هم د هغه ورته تعنونني تاسو زمات نو هغه مراد اخیستلی نه، ځکه فرعون هم دا دعوه کوله انا ربکم الاعلی، زه ستاسو د ټولو نه لوی خدای چې نو هغه زه یم. نو دوی ورته ووی نه تو زمونږ رب نه یې، اوسه پورې خو چې مونږ تو خدای ګڼلې مونږ په جهالت او په غلطۍ کول. رب موسی و هارون هغه رب باندې زمونږ ایمان دی، هغه رب باندې مونږ ایمان راوړو چې کم د موسی او د هارون علیه السلام چې نو هغه رب دی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. نو اوس په دغه وخت کې چې نو په کار خدا وه چې دوی ایمان راوړی وي. نو اوس دوی ایمان را نه وړلو ځکه څوک چې د چا نو نماینده وي نو دی چې کم کار کومه خبره وبایلي کم کار ته نو هغه وشي نو په هغې باندې د چا د طرفه چې دی نماینده جوړ شوی نو هغه هم دغه شیز وبایللو. چا څوک چې نو هغه دغه تسلیم کې نو هغه ته موکل ویلی کېږي نو موکل به هم هغه تسلیموي. نو دا د فرعون چې نو هغه نمایندګان ول
او د فرعون د طرف نه دی راغلی ول. نو چې کله دی ایمان راوړو نو په کار دا چې فرعون هم ایمان راوړی. او د فاسرو لیکلی دی وای دا فرعون چې نه نو هغه ډیر زیات چالاک انسان ولو. د د باندې د چالاکۍ چې نه نو هغه انتها وا. نو د خلکو ته چې ما خو هم د ایمان راوړل یو ځی به تاسو نه راوړلو خو تاسو دومره وکړل چې تعظیم وکړل بیا سلام مشورې ته چې نو هغه تاسو پاتې نشولای. نو زما د حکم خلاف ورزي وکړله. نو چې کله زما د حکم خلاف ورزي وکړه نو اوس بس تاسو خیر نه تاسو ته بزو چې نو اچل وخم. نو دغه ځکه ایمان نه محروم شولو ایمان نه رانوړلو او نور خلکو د چې نو هغه سزا وروله. قبل ان اذن لكم تاسو ایمان راوړو زما چې نو د اجازت نه اورست مخکي ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه. مخکې مونږ خیال کړه پرون درس کې ویلو موسی علیه السلام سره چې کم لوی جادوګر میلاو شو نو موسی علیه السلام یې کجرته زو غالب شولم نو بیا به تاسو ایمان راوړی. هغوی ورته او لاول خو کېدی نشي خو که تو غالب شولې نو بیا به مونږ بالکل ایمان راوړو. نو ځکه فرعون ورته ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه. سورۃ طه کې دی آلته چې نو هغه دا قول ذکر کړی دی الله پاک چې د فرعون ورته انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. دا تاسو مشر دی هغه چې د تاسو ته جادو خودلې نو تاسو چې دا پټه خبرې کولې میدان ته لا نوې کوشوي نو تاسو دا آلته نه نو منسوبه جوړه کوله چې مونږ به دې چل وکړو لقصد بداک پر نو هغه ترتیب وکړو بیا به دغه نه ورسته مونږ ایمان نوړو چې نور خلک بر سره ایمان نوړي چې نور خلک ایمان نوړي په دې طریقې به مونږ د مصر خپل اوسیدونکو خلک د دې زینه وباسو. خلک چې نو هغه په دومره لوی چالاکی کې راوستل چې ګوره دا د دوی د مخکې نه چې نو هغه سمجوته شوې ده ځکه چې نو هغه دا کار وکړلو لتخرج منها اهلها د پاره د دې چې تاسو د اهل وباسئ. فسوف تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګي خان چې تاسو زما د قوم خلاف دا چلونه کوي نو ډیر زرد چې نو هغه به پته ولګي. دا چالاکیان د پوخان روان دي مختلف هلو باندې چې نو هغه وسوم خلک کوي زما چې نو هغه دا وکم نو دې چې نو هغه اجمالا دا خبر وکم. تاریخي روایتونو کې لیکلي دي وایي چې نو هغه 72000 خدغه نو ساحران ولو د دین علاوه شپږ لاکه کسان چې نو هغه د معجزې ولیدل دوی ایمان راوړو ایمان قبول کو. نو دا ورته دغه دمکی ورکړل لا اقطعن ایدیکم خامخازو پرې کم تاسو لاسونه وارجلکم اخبی من خلاف د یوبل نه بدل خیلاس غسخ غسلاس خیخ با ثم لأصلبنکم اجمعین او بیا په دې هم نه بس دینه ورسته با بیا زو تاسو لنه نو هغه صدر کوم سلیکوم بیا به مو پانسی کوم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای دینه مخکې چې نو هغه د سزا چا نه ورکولی. فرعون دا اولنې کسولو چې قطع یدو قطع رجل لاس په پرې کول او په سلی کول پانسی ور کول دا چې نو هغه فرعون دا ایجاد کړو د چې نو دا سزا ورکړه. قالوا انا الى ربنا منقلبون. دلته وای چې دغه ساحرانو ته الله پاک ایمان نصیب کو ایمان زړه کې بالکل راسخ شولو نو دی وی مونږه خپل رب طرف ته واپس تلون کیو زمونږ په دې خبرو باندې فروا نشتی. سورۃ طه کې چې نو حالت دی ورته وی فقض ما انت قاض تو چې سکول غواړي اقوکا انما تقضي هذه الحیات الدنیا تو چې سکینو دا خو صرف د دې دنیا پورې منحصره ده یعنی دنیا کې مونږ له تو دا سزا را کولای شي خدای دې نه اورست بیا الله ته پېښ ده نو چې کله الله ته مونږ مظلوم او تو ظالم بیا به سره آلتی الله ګوري نو ستاسو د انتقام ستاسو نه هغه سزا د صرف او صرف د دنیا پورې منحصره ده تو صرف زمونږه دنیا خرابولې شي خدای غي نه ما سیواره سره هیڅ هم نشي کولای. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو هغه وخولو چې سحر دا جادوګران کله رالل نو دا لوی کافران ولو زګه د وخت د پیغمبر چې نو هغه مقابله ته تیار شو او ځا الله رب العزت چې سکه نو هغه کېږي نو سحر کې دوی چې نو هغه په لوی کفر باندې ولاړول غیر الله ته چې نو هغه خپل رب ویلو او چې ما زیګر کېدل نو الله رب العزت ورته د ایمان اعلی درجه او د مرګ اعلی درجه چې نو هغه د شهادت نصیب کړل.
نو سحر کې کافر مازیګر کې چې نو هغه د زمانه لوی شهدا چې نو هغه د جوړ شول الله سره ملاقات وشو وما تنقم منا الا ان آمنا او تو زمنګ نه بدل نه اخلي مگر په دې وجه چې موږ ایمان نه وړې په آیات ربنا د خپل الله په نخو باندې لما جاءتنا هر کله چې هغه رااله موږ ته نو بیا دوی ته هم دا پتوا ځکه مخکې موږ ویلو فرعون چې نو هغه په سزا کې ډیر زیات مشهور ولو د جنو هغه ډیر سخت سزا ورکون کیو ډیر جنو هغه ظالم ولو او دغه چې کوم دمکی یا خبره به وکړه نو بیا به هغه کوله هم هغه شانتي سزا دا به ورکوله هم چې کله دا ورکوله نو دې ته هم پتوا نو ځکه ورته وی ربنا افرغ علینا اے الله اوس په موږ باندې راواړي صبرن صبر بے انتہا کاملا تامن مکمل صبر موږ لرا کې آسنه چې دغه سخت سزاګانو په وجه موږ د ایمان نه واپس نشو نو الله موږ له ته نو هغه کامل ایمان نصیب کړي او موږ ته په دغه ایمان باندې صبر چې نو هغه راکړي وتوفنا مسلمین او موږ له وفات راکړي د مسلمانانو سره یعنی په حالت د اسلام کې چې نو هغه موږ ته وفات د نصیب کړي الله رب العزت دې موږ ټول ته په اسلام باندې چې نو هغه مرګ نصیب کړي وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ او اغرزول شول جادوگر پسندکی قالو دوی اویل آمنا مونږ ایمان راوړی برب العالمین پر رب العالمین باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی او هارون علیهم السلام قال فرعون اویل فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړو په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې د دینه چې اجازه درکړې ما تاسو ته ان هذا لمکر بشک دا خو یو چال دی مکرتموه چې تاسو دغه کړه د فل مدینه په خار کې لتخرجوا منها اهلها د پاره د دې چې وباسه تاسو د خار اوسیدونکو د دینه فسوف تعلمون پس زرد تاسو ته معلومه شي لا اقطعن ضرور بپریکړم زو ایدیکم استاسو لاسونه وارجلکم استاسو خپې من خلاف د یو بل خلاف ثم لا اصلبنکم او بیا په سولای کړم تاسو اجمعین ټول قالوا دی ویل انا الى ربنا بشک مونږ خپل رب طرف ته منقلبون واپس تلون کیو وما تنقم منا او تو بدلنا اخلی زمونږ نه الا ان آمنا مگر پدې چې مونږ ایمان راوړو به آیات ربنا د خپل رب بنا خو باندې لما جاءتنا هر کله چې راغلی مونږ ته ربنا ای رب زمونږه افرغ راواړې علینا په مونږ باندې صبرن صبر وتوفنا او وفات کړې مونږ لرا مسلمین په اسلام په حالت کې